بسم الله الرحمن الرحیم. په مانځه کې 14 مفسدات دي. دینه مخکې فرایض او واجبات سنت هغه ټول ذکر شو. اوس مفسدات ذکر کیږي. په مانځه کې 14 مفسدات دي. اول غاړه تازه کول دي بغیر د عذر نه، یعنی په موس کې ولاړې او مړی دې خراب نه دي، عذر درته نشته دی او مړی بار بار تازه کې، نو په دې سره موس فاسدېږي او موس به دوباره د سر نه شروع کې. دویم، په موس کې ولاړې او یو کس اپرنجی وکړو، تا ولا جواب ورکړو، نو ستا دا جواب ورکول په دې سره ستا موس فاسد شو او موس به دوباره د سر نه شروع کی. دریم دا دی چې بل کس ته فتحه ورکړې، ځان له مونځ شروع دی، په ځان له مونځ کې تم ولاړی و غم او هغه ته ته فتحه ورکړې، یعنی جمع مونځ نه دی او ته مونځ کې ولاړې، بل کس د صحوا کې ولاړ و، هغه مونځ کې غلط شو او تا ولا فتحه ورکړله، نو ستا دا مونځ فاسد شو او مونځ دې مات شو. څلورم نمبر دا دی چې په مونځ کې چاته دا ووایي لا اله الا الله ووایي، یعنی په دې سره ستا دا مراد وي چې ته چاله جواب ورکړې، یعنی چا تا ته خبره وکړه ته ورته وایې چې دا کار مه کوه، یا د هغې نه کول مراد وي، ته ورته وایې چې لا اله الا الله، نو په دې سره ستا مونځ فاسد شو. پنځم نمبر عورت ښکاره کول دي. که عورت دې ښکاره شو په مونځ کې، نو مونځ دې فاسد شو او مونځ به دوباره د سر نه کې. شپږم نمبر جړا کول دي په مونځ کې. اوس که دا جړا د تکلیف د وجې نه وي، یا د مصیبت د وجې نه وي، یا د ولږې، نو دې د وجې نه مونځ ماتېږي ستا. او که چېرته دا جړا وي د ذکر د جنت نه، یعنی جمع کې ولاړې او په هغې کې د جنت ذکر والی، د دوزخ ذکر والی، د هغې د وجې نه تا وجړل، نو بیا ستا مونځ نه ماتېږي. اووم نمبر د سلام جواب ورکول دي په مونځ کې. په مونځ کې چاته د سلام جواب ورکړي، بعضې کسان مونځ باندې ولاړي، جومات ته خلک راشي، نو چې کم کس جومات ته راشي او د سلام وکړي، نو که مونځ کې کم کس شریک و هغه د سلام جواب ورکړو، نو په دې سره د مونځ فاسد شو او مونځ یې مات شو. اتم نمبر یادېدل د فوت شوي مونځ دي، یعنی دی په مونځ کې شریک دی او دته د قضا مونځ یاد شو، مثلا د نصار مونځ قضا شوی دی او ماسپښین مونځ کې ولاړ دی، څنګه ودرېدو نو ورته مونځ یاد شو چې ما خو سهار هم مونځ نه دی کړی، نو دی به دا مونځ مات کړي او واپس به یې سر نه کړي. خو دا به هغه وخت کې چې کله دنه ترتیب نه وي ساقط شوی، یعنی چې په دې دنه 15 مونځونه نه وي قضا شوي. نهم نمبر دا دی چې په مونځ کې عمل کثیر کول. عمل کثیر هغې ته وایي چې یو کس راشي د بار نه او هغه تاسې کی
چې هغه دا ګمان وکړي چې دا په مونځ کې نه دی ولاړ دې ته عمل کثیر وایي. نو عمل کثیر کول کله ځان کوي کله یو ځای کله بل ځای نو په دې سره د مونځ ماتېږي او مونځ یې نه کېږي. 10 نمبر په مونځ کې کول یا اوه کول په دې سره مونځ فاسدي. 12 نمبر په مونځ کې خوراک کول دي. په مونځ کې خوراک کول یا اسکاک کول په دې سره مونځ ماتېږي. 13 نمبر په مونځ کې قهقها کول یعنی په تیزه باندې خندا کول. خندا په دوه قسمه ده، یو ته تبسم وي، یو ته ضحک وي او بل ته قهقها وي. تبسم هغه خندا ته وي چې صرف په دې شونډو باندې مسکا راشي چې په هغې کې نه غاښونه ښکاره شي نه د خولې نه اواز وځي، دې ته تبسم وي او په دې سره د مونځ نه ماتېږي او نه اودس ماتېږي. دویم دی ضحک کول چې په دې سره د دې مونځ ماتېږي خو اودس نه ماتېږي، یعنی په مونځ کې دې وخاندل خو صرف د غاښونه یې ښکاره شو نو په دې سره ستا مونځ مات شو، مونځ یې فاسد شو. دریم نمبر قهقها ده او په هغې سره مونځ اودس هم ماتېږي او مونځ هم ماتېږي چې په تیزه باندې وخاندې او په خندا کې ستا آواز لاړ شي، خوا کې کوم ملګری تا سره ولاړي هغه خندا واوري. 14 نمبر په مونځ کې بېهوشه کېدل دي. په مونځ کې چې بېهوشه شي او بېهوشي در باندې راشي نو په دې سره ستا مونځ ماتېږي او مونځ دې فاسدېږي. نو دا 14 چې په مونځ کې کم ذکر شو په دې ټولو سره مونځ ماتېږي او مونځ به دوباره د سر نه شروع کوي.